ډېر طاقتور شي کنه خو زه دا چا یې سم نشي کولای خیر و دې خاوندان مشه بچو د خیر و دې خاوندان مشه چې ما دې سره جمع کړل چې دا خاوند نه ده زه وکم اقلانو ارګو جون خدا الله پلاس کړي ژوند په کاري رقم راکا تاسو څنګه پښتانه کلی تو سر ته لارې نیسئ خو ته به تا وټنا نه به دې وټم نه به تا لکه د هندوانو په اور کې پرځوم په اور کې کله پټه ښکارا کله وکړې اشاره نه پوهېږي دا وډا په ما خلک خبروي په ما خلک خبروي تاسو ټول سلیم وجلم دی نو ما به ستاسو خون هغه ته وربخلو دا قاتل دی او که نه خو نیک نه کم څه چل را باندې وشو یو الهي بم را باندې راغوځار شو دې جولۍ ته وګوره زمونږ دا مخه پرېږده न पोहे दिल पीजनी और न सबरे दिल पीजनी और मोहब्बत के पे हिसाब न प किताब पे जड़गे जमा खाना खराब दे जड़गे जमा खाना खराब दे है जड़गे जमा खाना खराब दे सब ब्रन ब्रन रात जोर शराब मुश्किल د چا وینه خو نه نشته کنه ولن بس ستاره کارو کوي نرموما زمونږ لاره پرېږده ځکه چې مونږ بده نه غواړو وایي ماشوم ژاړي او نه یې وله سره کړئ که تاسو نه او که رغېږئ که بس بخلې وځئ जुल्फिरा खोरे चिपो वही टालुना दस्तरगो नद यारा रावरीगी खुमारुना आइस्त जाना न दे हर अंदाज जाना ना दाज मिली बने दरसल वाड़ी याराना 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 پورا 50,000 روپۍ دی ماما جی 50,000 शैतानानो जमा लारम भूली नीवला स्तासु कूर के मोर फोर निश्ते मोर फोर लरू माशुकना लरू अबदावी من سره بچه په خوله ناشي دلیلو
ډېره د افسوس خبره ده ته پېغله جینۍ په دې جاړو بوټو کې یوازې ګرځې خو که ډېر هم طاقتوره شي که نه ښځه ځان ته چا هېڅ هم نشي کولی زما په خبرو بد مه ګڼه زه چې څه هم وایم هغې کې ستا خیر دی ما ستا ټولې خبرې واورېدې پهله خو زه ستا شکریه ادا کوم چې تا زما مدد وکړو او زما عزت دې بچ مددګار سره خدای وي ما خو سره به اکثر فرق ما ستا کیسې اورېدلې دي ته یو بهادر هم یې او ډېر ښه انسان وې ځکه خو زه ستا قدر که یقین دې نه راځي نو زما په سترګو کې وګوره زما د زړه نه تپوس وکړه چې څومره مینه ده پکې ستا دپاره راځه چې کور ته دې ورسوم داسې نه چې بدماشان بیا ستا لار ونیسي راځه دادی السلام علیکم وعلیکم سلام بچې په خیر کښېنه څنګه یې داجي داجي ګله پیسې راکوه میاشت برابر شوې ده چې فیس داخل کړم او بچې پیسې ډېرې دا دومره دولت ما د چا لپاره جمع کړی دی ستاسو لپاره دی که نه دا وارې 2000 روپۍ ستا د فیس ډېرې دي بچې او دا 400 روپۍ ته والا یو جوړه به ځان له وایي یو به دې کور له وایي ټیک شو ډېر ښه داجي داجي موږ به لاړ شو د دې فیس هم داخل کړو او زه به شاپینګ وکړو ځای ورشه بچې وایې د خوف خیر دی ډېر ښه داجي السلام علیکم یا خدایا چې څنګه یې نیک اعمال لونه راکړي دي چې داسې نظامان هم نیکان وي نو څوک به خبر نه ورورولي منم او نه شرافت او نه انسانیت زه صرف دولت پیژنم دولت ګرم دی ډېر خو پرې به دیدم یعنې همدلته دې توته خېجوم خانم د راروانې جمعې نه زما د خور واده دی او چې هغه وشي نو بیا به تاسو له پیسې درکړم غلی شه د دربکو بچیا نغد دې روکاږه نغد دې ګنې کاته به دې ښی قسم په خدای چې هغه خور دې سره سامانه دلته راولم جات خان کو کردار په کرده شتو کې ادم نه پرېږدي بیا ته پکې راڅوکې ما د تره پیسې به وخوري قسم مې دې په خدای وي نن دې دا پیسې را نه کړي سر در باندې ټینګم خان تاسو پیسې څو پړې شي خو یو څو ورځې راته صبر وکړه نشته را سره نه نه وراره د ده سر به ته نه خورې که د ده سر دې خور کو که نه نو ماله به بیا زما پیسې څوک راکوي ورشئ او د ده د خور د واده ټول سامان روچت کوي ورشئ ودرېږئ تاسو خو ماته خانان نه چېرته د جهاد منجوران ښکارئ منجوران چې یو د غریب سړي د خور د واده په سامان بل ګرس خلاصوئ واه وراره واه چې د داسې غریب په سر خپې کښېندم که نه نو بیا به زما بدماشي څنګه پخېږي بدماشي هم در دې بروزي په داسې خانې چې د یو غریب سړي وینې پکې تویږي او بیا کاکاجي خان خو د وخت یار دی او غریبه د عمر وعلیکم السلام څنګه
کاله مبارک شه ما ته په کالج کې داخله مې لوټوله. ها هلکه دا خو ډېره خوشحالۍ خبره دی. ستا دې مبارک شي. راځه کښېنه. کمال خانه بچې د دې مطلب دا دی چې د ارشاد خان چټۍ کار وکړو. حالات د ارشاد خان چټۍ ولې کار نه کوي چې ما څنګه پرنسپل ته په ټیبل کېوسم ما به سره یې په دست وکړو او دا لاسه کې چې د یو کال فیس یې هم راته معاف کړو. رښتیا؟ ډېره لیا. ښه ده کمال خانه ته کور کې اوسه او زه ورځم چې د ارشاد خان شکریه ادا کړم. سلیم اشنا لاړه ظالم او کلیوال شو یا مونږ ډېر کړو وای مونږ تر اوسه هم ډېر کړو اوس هم زما ته ما خپل یار ګڼې او که دوست ګڼې خو ما همیشه تا خپل ورور ګڼلی. سلیمه یار ما خو هېڅ ته د یارانو یار یې خو افسوس ته ډېر خودغرضه انسان. داسې مه وایه اشنا زه خپل ځان هېرولی شم خو تا نه ځکه خو نن ستا په دیره کې ناست یم. او رښتیا خبره خو دا ده اشنا چې تا زیر کړی ځکه خو زما تپوس نه کوې. دې زما دپاره څه حکم ستا دپاره حکم دا دی چې زما ورور نن زما مېلمه دی زمونږ دپاره ښه خوراک بندوبست وکړه. د یوې خبرې به ډېر ښه خیال ساتې هغه دا ګریز کمی پاتې نه شي ځکه زما دا ورور به په ما ډېر ګران دی. صاحب ورشه. لکه منشي جی خانجی جاوید نے د ګوړې پیسې راوړې. او خانجی خانجی هغه یاسر ته پیسې دي زه ورشم هغه نه پیسې راوړم. ښځه ورشه ځه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رحیمه بچې تا ځای زما په خپو کې نه زما په زړه کې دی. باسه په کوڅه کې باسه. مهرباني دي. خانجي الله دې ستاسو عزت وکړي. تاسو زموږ د عزت خیال وساتئ. خانجي ستاسو په وجه زما کشر ورور ته په کالج کې داخله میلاو شوه. ستاسو ډېره مهرباني ډېره شکریه خانجي. ګوره بچې زه تا خپل نوکر نه خپل زوی ګڼم زوی. او خانجي تاسو خو په ما د احسانونو باران وکړو. زه اوس حیران یم چې ستاسو دومره احسانونه به زه څنګه خلاصوم خانجي. بچې دې کې د احسان څه خبره ده او بیا زه دا غواړم چې ستا واده وکړم تا له کوره باد کړم. خو ټیک ده خانجي خو موږ خو ډېر غریبانان خلک او په دې وخت کې به موږ غریبانان له څوک په د خور لور راکړي. بچې ته غریب نه یې چا سره چې د ښه اخلاق او د انسانیت دولت وي نو هغه په دې دنیا باندې راج کوي راج. بچې زه دا غواړم چې زه تا خپل زوم جوړ کړم. خانجي تاسو خو دومره غټه فیصله وکړه. هسې ما دا وی چې هسې نه ستاسو هغه زامن پکې نعیمه بچې زما خبره د کاڼي کرښی زه چې کومه فیصله وکړم نو هغه زما زامن نشي رد کولی. زه ته ورشه او د واده تیارې وکړه. ځه کله پټه شخکارا کله وکړې اشاره کله پټه شخکارا کله وکړې اشاره نه پوهېږي دا وړه په ما خلک خبروي
پما خلق خبروي کله پټه شکارا کله وکړې اشاره نه پوهېږي دا وړه پما خلق خبروي پما خلق خبروي پاس په بلې خو ما خلق خبروي ما په چا حلالوي دا شینخالې خو ما خلق خبروي زه سینه کې مې شروع شي په درزار خو ما خلق خبروي خدایه لویه کې نادانه لیونې خو ما خلق خبروي کله پټه شکارا کله وکړې اشاره نه پوهېږي دا وړه پما خلق خبروي پما خلق خبروي پما خلق خبروي پما خلق خبروي پټرا دورې لکه وکړه ګزاره پما خلق خبروي هرې خواته خلق زمونږ کوي پیره پما خلق خبروي شکمن شوي په موږ ټول لویه واړه پما خلق خبروي په رښتیا چې ګرانې ډېره یې ساده پما خلق خبروي کله پټه شکارا کله وکړې اشاره نه پوهېږي دا وړه پما خلق خبروي پما خلق خبروي پما خلق خبروي پما خلق خبروي رنگ میں شیر شو څومره سخت دی مین تو پما خلق خبروي شوګیرې کوم تر سحر نه راځي خو پما خلق خبروي سترګو سترګو ته مې کېږي هره شپه پما خلق خبروي رښتیا مینه کې ژوندون دی لیونتوب پما خلق خبروي کله پټه شکارا کله وکړې اشاره نه پوهېږي دا وړه پما خلق خبروي پما خلق خبروي پما خلق خبروي پما خلق خبروي زه خوړلی یم د زنې ستا شین خال پما خلق خبروي پټ ځورېږم چاته نشم ویلی حال پما خلق خبروي راځه پټ وځو د کلي نه بهر پما خلق خبروي در سره یم زه پرهېز ستا شګیوال پما خلق خبروي کله پټه شکارا کله وکړې اشاره نه پوهېږي دا وړه پما خلق خبروي 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 پما خلق خبروي.
نه خبره ته خو ما ته زړه ټول ښکاري و زما ساده اشنا مونږ کوم تانه در روانو چې تاسو سره لږه مشوره وکړو مشوره څنګه مشوره مشوره دا چې ما او نورین خپلو کې سلا کړې ده چې مونږ واده وکړو تاسو خو دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او د ستا انتخاب ډېر حلال دی ایمان یې که نه او که نه شرمېږه مه بابي دا خو حقه لار ده حقه لار ده ای شومه څه خورې سکې را باندې کوم داسې نه نو دنه لاړ شو دا څه کې راځئ جوړ شو کوم خو دې خوا دا خو پردی خیرات دی ظالم هغه ته مو بولې خپل څه خورم راځه ظالمه شومه د لاس زمونږ پلار لیونی شوی دی که مازدی خراب دي چې زمونږ د اجازت نه بغیر یې زمونږ د خور رشته زمونږ نوکر له ورکړه وروره سړی چې د شپېتو شي نه د ویشتو شي زمونږ پلار د شپېتو نه اورېدلی دی ته بلکل ټیک وې سړی چې د شپېتو شي نه د ویشتو شي او بیا زموږ پلار خو د شپېتو نه اورېدلی دی مشره دا پلار به مې په خپله ژبه کې پوه کړي چې موږ د نه شرموي دا سر به ورته خور کړو وای خدایا کمې زمانې ته دې کړم پاتې دوی راپاسي پلار ته وایي زخر نه زیات دي داسې خبرې کوې چې لکه د پړانګ وزیره ټوله هم ستاسو ډکه کړي زامن یې او زامن اوسئ پلاران راته مه جوړېږئ ما خپله لور نعیم له ورکړې ده هم نعیم ته به ودېږي بس دادا بس دا خو به منې که نه چې زه ستا ورور او زه ستا د سپي نه زیات بچ شم ته که د جینۍ پلار یې که نه نو زه یې ترېم دا به هلته واده کېږي کوم ځای چې زمونږ د حیثیت غونته برابر خلک وي ګیناړو واده کېږي به نه ویل شیر کاکا هسې په زړو بادرنګ اوبه واچوه او بیا مشر تره مې چې چاره لور کوي تاسو پکې سویمه ده او بیا تره مې د نعیم سره کمه کړې ده او پښتون په ژبه پښتون او بیا ستاسو دغې حرکتونو د وجې به زما پلار هم دا کور پرېښی دی دومره یاد ساتئ زما د مشر تره مخې ته کم یو کس رالی چې بیا ګورې زما نه ګیلو نه کوي ځکه د مشر تره سره مې زه ولاړ یم زه نعیمیا ورشه او د ما پلار ته انکار وکړه زه ستا د لور سره واده نه شم کولی کلي د لاسه به مې خراب شي مشر خان زه د مشر خان په مخ کې خبره نشم کولی نو زه هغه ته څنګه انکار وکړم چې زه ستا د لور سره واده نشم کولی انکار خو به ستا هغه خم کوي زه خاطر د نور خاطر کولی نشم ای رقیبه که پوهېږې نو سړی شه ګرانو کار خو دې راته راوکړو خو دا به تا ته ډېره ګرانه شي ټولم به در سره راځئ هلکانو راځئ هلکانو
دا خو تاسو خبرې کړې سره وایم یار ما ولدیانو خو زما سره قربان شه او د داسې تر زمانه نه زامن خري لالا چې راغلی نو هم دې سره ناست دی مونږ درته ښکار نه وکمګلې ته خو دې نه زیاته په ما ګرانې ځکه زما کشره ډوډۍ ورخینې لالا اوس راته دا ووایه تورې بس کې خو کاوه ولې ولې څه دې خوښې وه کله چې د کبابونه ډوډۍ تاسو ټول سلیم وجلم دی نو ما به ستاسو خون هغه ته وربخلو ولې پلاره زمونږ دا وینه دومره ارزانه ده چې ته به هغه ته په مفتو کې وبخې چې کوم زامن د پلار یوه فیصله نه مني هغه زامن لرو زه زامن نه ګڼم نو بیا تا هم زه خپل پلار نه ګڼم چې خپله لور دې د یو نوکر په جولۍ کې واچوله که تاسو نه او که رغېږې که پس بخلې وځې او که پس اسمان ته خېږې خو دا واده به ضرور کېږي ضرور پلاره مو باید ته دومره چغې دا واده باید چرې نه کېږي او که چرې وشو نو هغه نجمې به رانه ژوندی نه ګرځي نه به ګرځو ژوندی ته زما پرېږدې زه ستا نه دا واده خو به ما کله کوم اوس به سبا کوم ستاسو له قصده به کوم څه چې کولی شې نو وکړه وکړه
شوخي دا غانې او دا نوې پیغلتوب دا شرم دا حیا دا د مینې لیونتوب دا شوخي دا غانې او دا نوې پیغلتوب دا شرم دا حیا دا د مینې لیونتوب قسم مې دې په خدای وي زه دې کړمه دیوانه دا زړه مې لیونې در سره غواړي یارانه یارانه داستا د تورو سترګو تورو بل سندرې وایم ښایستې لیونې کړم د بسمل سندرې وایم داستا د تورو سترګو تورو بل سندرې وایم ښایستې لیونې کړم د بسمل سندرې وایم انداز دې مستانه دې ستا خبرې مستانه دا زړه مې لیونې در سره غواړي یارانه یارانه ګوره ښځې د سلیم سره لا د کور غم نشته چې ګورم د یار لا خطی یا سړیا را بشي تا څه قیامت راښکته کړی دی چپ ستا د لاسه خوران شوی دی دې ټیم ته وګوره او هغه لا راغلی نه دی او خو داجي نو مې تا وخت مور سره نښتې زه کښېنم داجي د دوست واده دی خامخا بلتی ته څه له غم کې یاسینه بچې خفه په دې نه یم چې واده له تلې خو دا وخت ډېر خراب دی هسې نه سکار راله وګوري داجي خفه کېږه مه را به شي جاویده زمونږ په دې کلي کې دومره ښایسته ګل دا اوس زموږ خوشقسمتي ده که نه بې انتظاره خبرې ده ځای چې وضو کوي ای جنۍ د دې خوشه لاره کې د چا انتظار کې تاسو څوک یې او ما سره مو څه کار دی خو زه د هر چا انتظار کوم مطلب همدا دی که څه خدمت یې نو موږ ته ویلی شي مونږ سره ګاډی هم شته که چېرته ځې ټولې رسو تاسو ډېره مهرباني ما سره خپل ګاډی شته کوم ګاډی درته سره هغه دی ګاډي سره به بیا ګورو راځه چې ځو سلیمه یو خو ته زموږ مخې ته کېږي مخې ته خو یې ځکه کېږم چې دومره کچه کارونه کوئ سلیم خو شل پیرې پویه کړئ خو تاسو په خبره پویه نه شوئ سلیمه زمونږ په کار کې کار مه لره هسې نه چې
خپه دې کم د خفګان سره خو بیا ګورو ته چې زما تر ځینګلې نن ما ستا ډوکی مات کړې وې خبر دای چې په عزت سره دلته ولاړ شي زئی ما ته معلوم یې تاسو څوک یې او د چا انتظار کوئ انتظار نه کوم زما ګاډی خراب شوی دی او ډرایور مې مصري پسې لېږلی دی تاسو خو ما په پیله ځل دلته ولیدو د چا ځای ته راغلي زما نوم ګلنار ډمه دی او زه نن د شهید خان حجرې ته راغلی یم زموږ هلته نن کاروبار و ما یې در کومې راټیټ شوی نه ځئ زموږ ځای ته لاړ شو هلته به د انتظار وکړو تاسو ډېره مهرباني ما فون کړی دی اوس به راشي او که تاسو سره کله ټایم راشي نو زما بالغانې ته به ضرور راشي وایي نه که نصیب و نو ضرور به راځو تره دې ما ته رنګ کړی و وایه ستاسو زه څه خدمت کولی خدمت خو ډېر معمولي دی چې ته مې وکړې او که نه د لالا مطلب مې دا دی زمونږ یو نوکر دی هغه په داسې کیس کې ګیر کا چې ټول عمر یې په جیل کې تېر شي په جیل کې دا زما ته کس داس کار سړی تاسو ښایي او د تورو تمبو شاته کولې زمونږ کار که تا چېرې داسې وکړې انسپکټره نو د دې په بدل کې به تاله ته ډېر هر څه درکړم زما مطلب دا دی چې ډېر دولت سړی راته تاسو وښولو باقي کار زما د معاشرې دشمنانو بند کړئ دا ظلم چېرته چې زه راورسېږم هلته به دا ظلم نه کېږي دا زما فیصله ده بالکل نشم برداشت کولی دا خلک د معاشرې ناسور دي او زه به دا ناسور د دې معاشرې نه ختموم ولې ونه په دې خبرو مه خفه کېږه دا کور دی دا به کله دې خوایي کله به دې خوایي کله به دې خوایي
چې څوک دي ښه درلما انسپکټر داسې وارخطا ولې خیر خدای کنه کاکا جی سړي نه چاته دی څه چلې بچي نیم نه پولیسو بوتله چې سړي په بستاوي ته وشو بچي سلیم مه خبره هغه ډېر سرتېزه دی هسې نه سکار رالو دا معمولي کار دی زه په خپل وکړم راځه بچي عمره چې طرف قتل ما کړی دی ظالم عمره انسپکټر صاحب چې کوم قتل ما کړی نه دی زه ته خبر نه یم انسپکټر صاحب نو هغه قتل زه څنګه ومنم انسپکټر صاحب څنګه ومنم عمره کړم اوس کې ته ګورې انسپکټر صاحب که ته ما ټوټې ټوټې کړې که نه خو چې کوم جرم ما نه دی کړی زه نشم منلی انسپکټر صاحب نشم منلی داسې کوئ ته زما په خیال لکه چې په دې سترګو باندې ړوند دي ګورې نیسه چې یو قاتل مې رانیولی دی انسپکټر صاحب نعیم خو بې ګناه دی ده خو د چا مرسته غوږ نه ده پاسولی او قتل خو بیا ډېره لویه خبره ده لاس کې دې تسبیح دي مشر سړی او بیا هم د یو قاتل طرفداري کې انسپکټره انسپکټره د مشرانو د سړی په تمیز خبرې کوي او بیا تا نه په کم جرم کې راوستی دی ته څوک یې زما نه تپوس کولو والا انسپکټره نه بچي ریاض حاجي زه خپله خبره په خپله کوم انسپکټره هېڅ چرم یو بېګناه په خپل اړه تاړک نشي بندولی سلیما دا قصوروار دی هغه ځکه چې ده په ضد پټواري قتل کړی دی خو دا خبر به یې نه پړو کړی انسپکټره چې افضل پټواري چا مړ کړی و هغه ګرفتار شوی هم دی او نن په عدالت کې خپله ګناه هم قبوله کړه نو بیا تا نه په کوم جرم کې ګیر کړی دی دا ما خپل په دې تورې وردۍ په طاقت باندې بس د دې وردۍ څومره طاقت دی هغه ما ته پته ده ځکه چې ما قانون ویلی دی او تا قانون اغوستی دی دومره یاد ساته چې تا د دې وردۍ استعمال ډېر غلط وکړو و ظالمه تا چې دا اغوسته تا دا قسم کړی و چې زه به د مظلوم مرسته کوم او د ظالم مخنیوی به کوم افسوس تا د دې وردۍ احترام ونه کړو او زه نن اوس نعیم بوزم ته ایثار کا بس بس ما ته قانون مه ښایه دا قاتل دی او که نه خو نه یې پرېږدم خو دی به پرېږدې هم نه یې پرېږدم دی به پرېږدې باشه پوجانک شه زمونږ د رقم بندوبست یې کړی دی او که نه نن مونږ ته د رقم ډېر سخت ضرورت دی او که ژوند دې پکار وي نو رقم راکړه رقم دا خپل ځان رحم وکړه دې په قبر کې ځوړندې دي
زمونږ رقم راوکاږه رقم خان جی فصل لا تیار نه دی چې فصل تیار شي ستاسو رقم به زه واپس درکم. د دې بکواس ضرورت نشته دی. نن به دنه رقم اخلم، حجرې ته دې بوځم او هلته دې تړم چې کله دې رقم راوړو نو بیا به دې پرېږدم. ځه مخکې شه، مخکې شه. شرمو لږ شرم وکړئ. په دې بوډا سړي باندې لاس اوچتوئ تاسو؟ بې شرمو لږ شرم وکړئ. شرم یو خو هر وخت ته زموږ مخامخ راځي. خدای او رسول ته وګوره، دې جولۍ ته وګوره. زمونږ دا مخه پرېږده، پرېږده زمونږ مخه. نشه ما خوا کېدی، زه ستا د مخې نشه ما خوا کېدی. هغه ځکه چې په دې کلي کې ظلم او زیاتی زه هېڅ چېرې نه شم برداشت کولی. ووایه څومره دي ستا پیسې؟ پوره 50,000 روپۍ دي ماماجي. 50,000. دا 50,000 روپۍ ته راورسېدې، خو د نن نه پس د دې کور مخې ته مې ونه وینم. ماماجي چې ته یې ذمهواري واخیسته، والله که د دې کور مخې ته مو وینې. چې پیسې راولېږې ماماجي. راځئ هلکه. تاسو زما مدد وکړئ. दाजी दाजी ستاسو ډیره مهرباني چې زموږ مشکله مسال کړئ. نه نه نه، دې کې د مهربانۍ څه خبره، دا خو زما فرض دی. تاسو خپل خیال ساتئ. بخښنه درنه غواړم. خدای په امان. सबरे दिल पे जनी न पोहे दिल पे जनी और न सबरे दिल पे जनी और मोहब्बत के पे हिसाब न पकिताब पे जड़गे जमा खाना खराब दे जड़गे जमा खाना खराब दे है जड़गे जमा खाना खराब दे न पोहे दिल पे जनी और न सबरे दिल पे जनी हम मोहब्बत के पे हिसाब न पकिताब दे जड़गे जमा खाना खराब दे जड़गे जमा खाना खराब दे है जड़गे जमा खाना खराब दे माग पडीर मीना दद रजा कड़ेदा खुद पमा पूरी तिल देर खंदा कड़ेदा माग पडीर मीना दद रजा कड़ेदा
خود پما پورتل ډېر خندا کړې ده چې مې په دومره بې وسه کې هم نواب دې زړګې زما خانه خراب دی زړګې زما خانه خراب دی ہے زړګې زما خانه خراب دی همیشه خپل کوي د چا مینت نه مني ور سره سوکړما چې نصیحت نه مني همیشه خپل کوي د چا مینت نه مني ور سره سوکړما چې نصیحت نه مني لیونی جون تر ټول عمر په عذاب دې زړګې زما خانه خراب دی زړګې زما خانه خراب دی ہے زړګې زما خانه خراب دی اشنا هر وخت زدونه کوي کله سلګونی ولې کله دردونه کوي تارا نه غواړي اشنا هر وخت زدونه کوي کله سلګونی ولې کله دردونه کوي ستا په یادونو کې چې شپه ورځ یې غرقاب دی زړګې زما خانه خراب دی زړګې زما خانه خراب دی ہے زړګې زما خانه خراب دی نه پوهې دل پیجنې او نه صبرې دل پیجنې په محبت کې په حساب نه په کتاب دی زړګې زما خانه خراب دی زړګې زما خانه خراب دی ہے زړګې زما خانه خراب دی خاندې ولې تاسو خاندې چې زه تاسو سره مینه کوم زه خو ستا د دې عزت ته نه نفرت کوم نفرت کوم څه چل را باندې وشو یو الهي بم را باندې راغوځار شو اوې کشا د مینې دنیا مې تاله واله شوه هم دردونه دي ستا د مینې په دنیا دا چې چاته نشه مشه وکړو دا خو دې زما د زړه خبره وکړه کشرا زه چې ځو چېرته یو کټاس ووځو ¿Qué pues qué ni? Y haré cama sería. Tire junema. Paprika. ورستا په ما قرض دې زمبنه ته ما سره څومره مینه کې دومره مینه در سره کوم لکه هندو چې د غټې غوښې سره چې مالتا نبی لوینا وړاندې د تور خم زنځیر شي شیرینه یارا دیدن ته څنګه بدر زما وړاندې د تور خم زنځیر شي شیرینه یارا وړاندې د تور خم زنځیر شي شیرینه یارا وړاندې د تور خم زنځیر شي شیرینه یارا څوک دی بدبخته چې د تیمور خان لور ته لارې ولې وه ببرکه
تا بل خپل اوقات وګوره بیا داسې خبرې کوه هغه څه به کېږي څه چې زه غواړم هغه دا وي چې د خوله دې بنده کړه زما ټوله پښتونخوا یو بل کې جان او جانان کې کله یاقوت کله مرجان ښکاري کله د سور ګلاب په شان ښکاري د ښکلا ډکای د حسن خزاني لاس برا کې د یاراني 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 هی رقبانو زما واده چې کېږي نو صرف او صرف د ببرک سره به کېږي ته د یو غلام زوی سره د ژوند تېرولو فیصله کوې د عاشقانو لارې نشي بندولی چې د مینې اور ته یو طرف نه لګېدلې وي نو ته زما عظیم ملکه خان دا سر مې ته نه جدا کړي نو هم به زه خپله مینه پرېږدم ستا د لاس په ګوته د یاقوتو غمې شوی یم نوې پېغله شوي ستا د لاس په ګوته د یاقوتو غمې شوی یم نوې پېغله شوي نوې پېغله شوي او نوې زلمې شوی یم نوې زلمې شوی یم او نوې پېغله شوي او نوې زلمې شوی یم نوې زلمې شوی یم लज़मा पखंदा राजा मान मेरी जान आजा ओ मन सवाल खम खाराजा दिलबर मेरे ओ सत्य जावा जर्द शमा ओ खुले जिने काकाजी दौलत जमन په لاسونو کې پکار دی زمن دولت خو د لاس خیره دی او مینه یو مقدسه رشته ده او خلک بکان ځو هغه دایي چې خپل امانت ساتو کاکاجي څنګه ته غواړې که نه ما پېژنې خو لږ صبر وکړه چې اختر تېر شي نتیجه خلک په دیوال ته هسې زما په خوله دا خبرې ښې نه ښکاري خو زه په خپل عزت یم هسې نه چې سبا راته د دنیا خلک ګوتې بلجو کاکا ستا عزت اوس زما عزت زما هغه لاسونه قلم کم چې ستا عزت ته ګوتې نیسي په مخه دې رڼا दाजी ولې زه په تا بوج یم چې زما د واده فیصله دې وکړه و زما صادق وې خپل اولاد په چا نه بوج کېږي خو که څه 20 کاله زما په دې کور کې تېر کړي خو یوه ورځ به د خپل مالک کور ته ځي خو زما په ژوند د دې کوره ته په خوشحالۍ رخصت شي نو تا به زما لپاره ډېره د خوشحالۍ خبرې آی هاي و کاکاجي هغه ستا انسپکټر دوست نه دی د څه شو دارو ډډې بیا کولې هغه سلیمي ته نعیم په زور راوستو زما خوږه وراره ستا کاکاجي خو د یارانو یار دی او بیا ما ته څه پته وه چې دا انسپکټر به دومره دوس خیږي دوسه آی هاي و کاکا هغه ستا انسپکټر دوست نه دی د تشو دارو ډډې بیا کولې هغه سلیمي ته نعیمې په زور باندې بوتلو په زور و پلاره خلک اولاد څه دپاره غواړي چې مټې مضبوطې شي مټې ولې موږ مړه اوسه چې تا نعیمې په انسپکټر وچلو سجاده
تا موږ تربونه خپل ورور ګڼو خپل ورور او بیا تا لپاره خو موږ مړي کولی شو مړي چې هر څه کوئ خو د دې خبرې زر تر زره حل راوباسئ نو بیا انتظار د څه دی زما بچو ورځئ پې والله زه خو نن ښه سور کې کړی یم دا راته ووایه چې تاسو څنګه یې والله زه خو یم چې شاډوله پکې واچوم شاډوله ما اچوه د کور ماماجي څه برن برن راته ګورئ شراب مو څښلي دي د چا وینه خو موږ نه ده څښلې که نه او بې شرمو بدتمیزو لږ خو د دې ماما د عزت خیال وکړئ د څه شرم مو راغستی که تاسو هم دقه حل وي که نه نو زما خو دا یقین دی چې سبا به د چا په وینو سکول هم نه مړېږي ماماجي زمونږ لاره پرېږده ځکه چې مونږ بده نه خوښوو او چې خوښوو که نه نو بیا تا ته هم ډېره ښه پته ده خو به دا وي چې د نن نه پس د شرابو په نشه کې زما مخې ته رانشئ کنې نو پرېږده رستم خانه ناپویه دي پویه بشي ځه چې ځو راځه ځه یې لکه نه ځو وقت نصیحتونه دا مو ورته نن کم څکلي وو که نه دوه بوتله مو ورته نور څکلی دی که نه نو تا به یې حل کتلی و په کوم طرف ځو داسې ځو څه سوچونه کې زما باره کې سوچ کې کو چېرته بل چا سوچ کې ولې ونئ زما په زړه کې خو ته زه د بل چا په باره کې سوچ هم نشم کولی ته رښتیا وې سلیمان او زړګیا بس بس ځان پر تیرو نه جوړې نن دې ټایم سره خلاص کو چې ځان دې تیرو جوړ کو ته کون सा है कार में दी रोगारो करे और हीरोइन हीरो हे زما چیروي او کار دې روغانو کړی دي خو ته زما هیروي زما د بل چا نه سلیما تا خو لیمه د سپېکټن را خلاص کو تا به موږ نه څو خلاصوي تربوره موږ باڼرونه په سلو درانه یو نن به دې په کټ کې لېږو په کټ کې خو به اوس پته لګي چې زه په کټ کې ځم او په تاسو لېږم بندلي بچو اسې مو سوټې په ډانګونو بیلولې تاسو خو ویل چې موږ به دا وکړو موږ به دا وکړو دا هم زور چې سلیم وغربولی او ټیټې سترګې راغی و پلاره قسمت یې دا ښه چې پولیس راغه لالا ډېرې بدونه دې ته مه وایه نصیب یې ښه کنې موږ د دې دنیا نه هغه دنیا ته لېږلو هغه دنیا ته بس که کاکا نورې مه بېزته کوه په جنګ کې تېښته هم بهادري ده سلیم په مرګ باندې زما د مزغو ګیس چته ختمیږي اول به هغه نیمې وجنم چا چې زما په کور کې اور لګولی دی اور نو بیا ګورئ څه ته دا سټ وله مات کوي سټ چې زما دا ټټر یخ شي
ډاکټر ګوره شکینې په دې خبره کې هېڅ شک نشته دی چې ته ما سره مینه خو زه چې تا سره مینه نشم کولی هغه ځکه چې زما د مینې دنیا صرف او صرف نورین ده نورین دومره ظالم مه جوړېږه خو دومره یاد ساته چې کله وخت رالو نو زه به ستا په مینه ځان قربان کړم او د خپلې وفادارۍ ثبوت به درکړم د لیونتوب خبرې مه کوه ښه به دا وي چې ما د خپل زړه نه وباسم خو نن به زه ستا د کاڼو غوندې زړه نرمومه
ځوانا څوک یې ته زمونږ لار دې ولې ونیوه زما نوم سلیم دی زما یوه خبره په کلو غوږونو واورئ چې رستم یوازې مه ګڼئ زما دوست نه زما رور دی رور تاسو د هغه رور مړ کړو او دام ډېر زیاتې وکړو ښه به دا وي د هغې مخې ته مه راځه انجندي هم پرېږدم ای بابو صاحب دا زمونږ د کور معامله ده او په دې کې کاڼې مه ټکوه کنې سر به وخورې سر دا فیصله به وخت کوي زما دا وړه خبره لویه وګڼئ بس دا د ماماجر استعداد د کوم ځای نه را پیدا شو وچوړې تا اورېدلی نه دي وایي ماشوم ژاړي او نه یې وله سر خورئ ده سره به هم ګورو ښه وایه که نه کمال خانه بچې سبق دې څنګه روان دی ډېر ښه روان دی لالا ډېر نه 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 ته کښېنه زه ورځم ګورم چې څوک دي ته خپل سبق وایه او سلیم خان په خیر په خیر په خیر څنګه حال دی ټیک ټاک دی لکه دا ولونه خو ټوله دنیا کړي دي او تا چې کړی نو موږ دې هېر کړي وو مړه سړیا ته کورونه لږ بهر وځه موږ هم دلته بهر یو دا څه کوې خان ها وایي سړیا ښار د مودمو د شاهین ډېر بالخانې ده مجر باندې ګوره نه یار ما خو تازه واده کړی کم از کم زه خو د کوره یو شپه هم بار نشم کولی و سړیا زما د خاطره لاړ شه هغه خو ټیک ده یار خو زه چې ته وایې نو ولې چې نجونو یار دپاره غټه غوښه خوړلې او زه به ستا دپاره دا یو شپه بار وکړم نو زه چې ورځو یار هغه خو ټیک ده یار خو لږ خو مې پرېږدې چې بابي نه وایي تپوس وکړم که نه یار یاره که کماله داسې کار وکړه اشنا هغه بابي ته دې ووایه سلیم راپسې راغلی زمونږ یو ملګری د بار نه را روان دی اسلام آباد ایرپورټ ته ځو زما به شپه باري ښه هغې ته ووایه لالا صحیح ده څه کې اوس یار زه چې ځو تپوس یې وکړو او بیا یې درکړو بلکل راځه کماله دا لاله یې چېرته لاړ دا ولي یو ملګری را روان دی هغې پسې راوړې زه ته کښېنه اوس دا کار ختموم یاره وقت یې تمانچه ده صحیح ده ګوته دې راښکه نو ګوته به راکاږم ته کار څه کې خو زه دې بې مرګه نه پرېږدم خو زه دې مرګ ته نه پرېږدمه ځکه چې دې زما یار دی یار سمبه هغه ما نه د کله پورې دې بچ کړې یو نه یو ورځ به بلې دنیا ته راځه هلکه سلیمه یار زه په دې پوه نه شوم چې ستاسو تره دا زامن ما نه څه غواړي نه یم یار په دې په ارادو زه پوه شوم دوی د دې ټیک نه ښکاري دا تمانچه ځان سره کړه او د ځان خیال ساته
او بل دا نوې نوې وعدې دې کړې کور ته ورسه ښځه به دې ما ته خیره کړي ظالمه ده خدای ځه الله په امان کمزاده ما خو ته لکه د خپل بچي لوی کړی وې او ته اخر کې زما عزت ته لاس واچولو زما شو اشنا انت رالي زه در یاد شم ستا تل زما لپاره د اختر ورځ ده د اختر اشنا چې ژوند وي که نه نو راتګ خو به کېږي په یوه خبر درته وایم چې د خپل ډاکټر زامن به دې کوي په مزدورانو نه سلیم اشنا صرف ستا په خاطر رانه پرې تا ته ښه پته ده چې زه د ظلم او ظالم نه سخت نفرت کوم ښه به یې پوه کړي ښه به یې پوه کړي کنې بیا به رانه سبا کېدلی هغه ظالمانو ډېر پوه کړ خان نه پوهېږي سلیم خانه د هغو پوهېول دا ستا فرض دی که دې سر به وخوري سر ښه ده اشنا زه به یو ځل بیا هغوی پوهېږم او که د انسانیت په جواب پوه نه شو بیا ستا غاړه ازاده سلیمه یار ما خپل ورو خپله ښځه وویشتل دا پسې یار ما سره دې نه علاوه بله لار نه وه یار او بیا تا ته پته ده چې ملک د پښتو دی یار ما څه کړی وی یار څه مې کړی وی ته خفه کېږه مه یار الله به خیر کړي زړه کښېنه ځان خیال ساته زه ورغلم نوري خو دې ته ما داسې تېره شوې ته جوړې ما پېژنې